اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیر بیا تاسو ټول اوردونکو ته سلامونه احترامات نه کې هلي امید کوم خوشاله به د خپل ژوند او مزه خو نه اخلي. ګران اوردونکو سره چې تاسو ته پته ده چې په ملاکن درګي ټي وي باندې تاسو ته نوي معلومات هم ملاويږي. دغه سره چې کم جابز راځي یا دغه سره کم اډمیشن راځي په یونیورسيټو کې دغه مطابق هم تاسو سره موږ خبرې اترې کوو. نن په عبدالرحمن خان یونیورسيټي مردان کې د ام اس سی ام پل او دغه رنګ د پی جی اډمیشن شروع دي. دغه حواله سره هم په دغه خبره طریقو کوم چې انلاین اپلای دغه به هم تاسو سره خایو. دغه مخکې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نه وي نو کایندلی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو به زما په خیال باندې چې رسي تقریبا 10 منټه نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې کې اشتهار هم دی او په دې کې به انلاین اپلای تاسو خیم یا تاسو پیسې څنګه جمع کوئ تاسو انلاین اپلای کوئ څنګه. ویډیو سٹارټ کوو د ټول مخکې زموږ سره چې کوم اډمیشن شروع شوی دی د سپرینګ 2022 یعنی دا د ام پل او د ام اس سی او دغه رنګ د پی جی لپاره اډمیشن شروع شوی دی. د کم سبجیکټ لپاره شروع شوی دی په دغه باندې هم خبرې کوو. خو دغه مخکې د کې د هاستل سہولت هم موجود دی د لکانو لپاره هم شته د جنکو لپاره هم شته د ترانسپورت سہولت پکې هم شته دی او دغه سره د کې سکالرشپ هم دي مختلف سکالرشپ تاسو هم اپلای کولای شئ. کوم چې پروګرامات دي د کې چې ام پل کیمستري ته هم اډمیشن شروع دي دا رنګ انټامولوژي شروع دي اکونومیک شروع دي انوایرنمنټل ساينس شروع دي اسلامیک سټڈی شروع دي میتھمیټکس شروع دي سټیټسټیکل شروع دي پولیټیکل ساينس شروع دي زوالوجي شروع دي ایجوکیشن شروع ده دا رنګ مختلف دا ډیر زیات په غنټه تعداد باندې چاته دا اشتهار په حال زو په واتس اپ باندې ورولېګم. دغه سره کته خیالو کوي ام پل فزکس هم شروع دی ام پل بایوټیکنالوژي هم شروع ده ډیولپمنٹ سټډیز هم شروع ده ام اس سی آنر هم شروع ده ام اس سی اګرانومي هم شروع ده انګلیش هم شروع دی. دغه رنګ د پی ایچ ډی چې کوم کورسونه دي هغه هم باټنی په پی ایچ ډی کې تاسو باټنی هم کولای شئ کیمستري کې هم کولای شئ کمپیوټر ساينس کې هم کولای شئ انټامولوژي کې هم کولای شئ فزکس کې هم کولای شئ سوشیالوجي کې هم کولای شئ دا شان مختلف. که تاسو خیالو کوي زموږ سره چې کوم د دې لاست ډیټ دی هغه د 21 فبراير 2022 او دغه رنګ د ام یو کې چې کوم ټیسټ دی هغه به تاسو ته په 24 فبراير 2022 باندې بوي او دغه سره د ام پل او ام اس سی اډمیشن چې کوم دی هغه په 1/4/2000 لکه 1/4 باندې به شروع کیږي 2022 او دغه رنګ د پی ایچ ډی انټرویو چې کوم دا هغه په 1/4/2022 پورې هم دغه شروع کیږي. دغه سره چې کوم کلاسونه به شروع کیږي په 7 مارچ 2022 باندې. اوس به تاسو وایئ چې د موږ اپلای څنګه کوو. دغه مخکې به تاسو په خیبر بانک کې څو جمع کوئ. تاسو خیبر بانک کې به 2500 روپۍ یعنی تاسو به 2000 روپۍ جمع کوئ. کوم چې ام اس سی ام پل لپاره اپلای کوي او کوم کسان چې د پی جی لپاره اپلای کوي هغه 2500 روپۍ تاسو د مخکې نه جمع کوي. د هغې نه پس بیا تاسو به لاړ شئ www.awo دا کوم چې د دې ویب سایټ دغه ته تاسو لاړ شئ او هلته به تاسو کې خپل اکاونټ به تاسو کولاو کوئ. څنګه چې تاسو دغه ته اکاونټ ته لاړ شئ تاسو ته په سکرین باندې داسې یو ښکاري لیکلي د کلیک اپلای. په کلیک اپلای باندې چې کله کلیک کړئ نو تاسو ته په سکرین باندې داسې یو بل پیج کولاو شي. په دې پیج باندې به تاسو چې کلیک نیو ممبر ته به تاسو لاړ شئ. چې کله نیو ممبر ته تاسو لاړئ نو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به دا یو پیج کولاو شي. په دې کې به خپل ایمیل ولیکئ خپل نوم ولیکئ خپل اخري نوم ولیکئ یعنی ساجد علي نو ساجد ببر ولیکم علي بشار خطه ولیکم موبایل نمبر ولیکم خپل پاسورډ ولیکم پاسورډ دوباره بیا ولیکم او که تاسو سلیکټ اډمیشن کیټګری تاسو ام پل ته اپلای کوئ تاسو پی جی ته اپلای کوئ تاسو هغه به کې ولیکئ او دغه رنګ تاسو به دا چې یو جمع کوئ صد به ولیکئ او په سیو ان پروګرس په پروسس باندې به سیو کلیک کوئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو به بل یو نوی وینډو کولاو شي. بل وینډو چې کله تاسو کولاو شو نو هغه په دې انداز باندې وي تاسو ته خایم. فار ایگزامپل تاسو په دې انداز باندې بل یو وینډو کولاو شي. کله چې تاسو داسې وینډو کولاو شو ټول مخکې به تاسو کارو کوي چې تاسو په اډ باندې به کلیک کوئ. چې څنګه په اډ باندې کلیک وکړو ټول مخکې تاسو دوی چې خپل تصویر وخېږي خپل تصویر به دې ځای باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک کو تاسو په دې فایل باندې کلیک کوئ. فایل باندې کلیک کو تاسو بس تاسو چې کوم ځای کې تصویر دی هغه تصویر به تاسو سو کوي د دې کې ډاونلوډ کړئ. موبایل لکشن سلو دی خو تاسو پوره ترتیب خیم چې تاسو پوره چلی ځکه دا بل لکشن شاته بوزي کله شونه په دا شاته لاړې یعنی دې کې زموږ سره تصویران شته مختلف قسم کې تصویران دي. نو زه تاسو هم چې کومه ډاونلوډ کړی دي دا کوم ځای کې موږ لري دا د زموږ سره د موټیویشن دا د موږ کیمرې ته تلیو د موږ لاړ شو ډاونلوډ ته چې موږ ډاونلوډ ته لاړو د ډاونلوډ د کې موږ د کې ډاونلوډ شو او چې ډاونلوډ موږ کله کولاو کړو د کې زموږ یو تصویر پروت دی دغه تصویر موږ راوالو او تاسو په سکرین باندې واضح کو دا ما یو تصویر ډاونلوډ کو دغه دا ډاونلوډ شوی زبل خپل نوم ولیکم مې زما سنوم دی زبول ولیکم چې زما نوم دی ساجد زما نوم دی ساجد فار ایگزامپل ما اس کې ولیکلو ها ما زبل ولیکم ساجد اس ا جی ای ډی ساجد ټیک شولا دا چې کوم دی دا به ختم کو دا ډسټربینګ جوړي ساجد
ټیک شول. لاست نیم کې به زه علي ولیکم. دغه رنګې به زه چې کوم یو میل یم ټیک شول. تاسو به خپل سینایسي نمبر ولیکئ. فار ایگزامپل نیشنلټي زمونږ څه شی ده پاکستان ده. فار ایگزامپل ما پاکستاني ولیکلو. نیشنلټي زما 1540 1 15 27 48 90 ها ټیک شو. دا فار ایگزامپل ما دا ولیکلو. زما سینایسي ده. زما فلان نوم چې څه شی دی زما فار ایگزامپل واجد علي دی ټیک شو. دغه سینایسي نمبر چې کوم دی 1540 1 داسې مختلف تاسو لیکلی شئ ټیک شو. د هغه ډیټ اف برث تاسو لیکلی شئ. فار ایگزامپل دا دغه ډیټ اف برث دی. دغه رنګ تاسو ډومیسایل لیکلی شئ. تاسو ډومیسایل کوم ځای دی؟ د ملکنډ دی. زه به ورته ملکنډ ولیکم. ریجن زموږ څه شی دی؟ د اسلام دی ټیک شو. دا به تاسو ټول ولیکئ. بلډ ګروپ چې کوم دی دا هم تاسو لیکلی بي پازیټیو دی او داسې مختلف موبایل کنټیکټ جرنل نمبر موبایل نمبر چې کوم دی تاسو ولیکئ. پکې څه ولیکئ تاسو ولیکلی شئ. ښه زه دلته لیکلی شم فار ایگزامپل زما نه 0 غواړي 0900 ښه 0 دا به زه ولیکم 92 او بیا به زه ولیکم 333 او بیا ولیکم 90 65 391 ما ولیکلو. دغه رنګې دا تاسو خپل سلیکشن وکړئ. دا به تاسو پروګرس کوئ چې دا تاسو څنګه پروسس کوئ. تاسو بل یو نوی ویب سایټ به تاسو کولاو شي. تاسو به ځکه وګورئ چې را یو شان موبایل له شان سلو دی ښه دا ګوره مخکې لاړئ دې ځای کې زمونږ دا سلیکشن دغه ځای کې وشو. اوس اکیډمیک کلیر دی. اکیډمیک کې به تاسو څه وکړئ؟ د ټول نه مخکې به تاسو اورنده څه کار کوئ چې تاسو به دې ځای کې اول د میټرک نه شروع کړئ. میټرک کې زما رو نمبر سره فار ایگزامپل میټرک کې زما رو نمبر دا یو دی. زه ایشو شوی کله دی دا ماته ایشو شوی دی. ما کله میټرک کړی دی دا لږ شان سلو دی دا نیټ. ښه ما میټرک کله کړی دی؟ فار ایگزامپل ما میټرک کړی دی په 2008 کې. زه به ولیکم 2008 ټیک شوله. په خپله باندې 2008 16 مارچ پکې ما اخیستي. ما 655 ما راغستې. ټوټل مارکسونه په 900 کې مې اخیستې دي. بورډ زما کم یو دا دی. بورډ زما ملکنډ بورډ دی یعنې یونیورسټي بورډ. تاسو به دغه ته بورډ ولیکئ. فار ایگزامپل ما لیکلي دي بورډ چې کوم دی دا ما ملکنډ به زه ولیکم ټیک شوله. ملکنډ بورډ زما دا به زه سیو کړم چې دا ما سیو کړو. دا زما سره یو سیو شو ټیک شوله. دا زما سره یو سیو شو. تاسو په دې باندې بیا کلیک کړئ نو بیا به تاسو د میټرک شو. بیا به تاسو انټرمیډیټ ورکړئ. دغه شان کې تاسو بیا د ایم ایس سی او ایم پی ال هغه شان تاسو ورکوئ په خلاق را باندې ټیک شوله. دا د ځای نه زه ووتم. زه به لاړ شم دې ځای کې ګیټ انفارمیشن ټیسټ یعنې زه به ټیسټ کې ما خو ټیسټ نه دی ورکړی نو دا به زه په خپل ځای باندې پرېږدم. زه به لاړ شم دې ځای ته ایډیشنل انفارمیشن ته به لاړ شم دې ځای ته ټیک شوله. دا مکمل چې زه وکړم نو بیا به دې ځای ته لاړ شم. مختلف دا طریقه کار دی. دا چې تاسو څنګه فیل کړل مختلف دا هم تاسو فیل کړئ چې دا تاسو فیل کړل. ګوره زه به دې ځای ته انټرمیډیټ بیا دی دا پوره شي زیاده پوره به ته دې لیکل کېږي ځکه دا دې نه بغیر نه ځي. 2010 کې ما کړی دی ټیک شوله. دا به زه ولیکم. ښه دلته به زه ولیکم 2010 دا په خپله باندې ما ته لاړ شي. نیکسټ مې کو 2010 ته دا لاړی. ښه دلته اوس څه شوی ما مارکسونه اخیستي 755 مارکس اخیستي وو. په 100 کې مې اخیستي وو. په 1100 کې مې اخیستي وو. د کوم بورډ نه مې اخیستي وو؟ پېښور بورډ. به دلته ولیکم ما پېښور بورډ نه اخیستي دي. اسان دي دونه پکې څه شته دی نه خو موږ ته دې ځکه کوو چې ویډیو اوږدېږي نو بیا تاسو ګورئ نو مسله دغه یي. ښه دا ګوره دا هم ایډ شو. دا ایډ شو. اوس وایي چې دا بي ایس سی کې کړی دی. زه به د کلیک کړم. دا ما دلته کلیک کو. ښه اوس کوېشن ته لاړ شئ. ما فصول ایجوکیشن کړی دی نو زه فصول ایجوکیشن کوم رو نمبر به زه کلیک کړم. زما فار ایگزامپل دا رو نمبر دی. ښه ما کله کړی دی؟ ما کړی دی په دا 22 21 نو به دلته کوم دې ته به لاړ شم. فار ایگزامپل ما په دې کې کړی دی 16 مارچ ما اخیستي دي. ما مارچ اخیستي دي 3.45 په 100 کې مې اخیستي. په 4.00 کې مې اخیستي. د کوم چې ملاکنډ یونیورسټي وه. بس ورته ولیکم ګورئ ملکنډ یونیورسټي نه ما کړ. فار ایگزامپل یونیورسټي اف ملکنډ ټیک شوله. دا ما دلته سیو او پروګرس کړو. ښه دا لاړل ټیک شو. داسې دا ورسېدل. اوس وایي ایډیشنل انفارمیشن. ایډیشنل انفارمیشن کې دوی څه وایي ګوره دا وایي ډو یو هیو اني سلیبس کرنټ سټډي لکه ما جوړ کې سټډي چې نه ده کړې. ښه یو هیو سټوډنټ اپلیکیشن بفور نه دا بالکل زه نه یم شوی نه یم. یس نو به ورته ولیکم ټیک شوله. آر یو کرنټ امپلای زه امپلای بالکل نه یم ټیک شوله. یو هیو ډراپ ان پروګرس نه پیښ. یو هیو ایکسټنشن انسټیټیوشن دا تاسو نو به ټول به نو ولیکئ. هسپټیلیټي او ویل بي ریکوايرډ ام ټرانسپورټ نو ټرانسپورټ د جنکو د پردا لازمي ده تاسو سیو ان پروګرس وکئ چې سیو ان پروګرس کړو تاسو ټیک شوله. دا ورسې نو پروګرس کو. دلته تاسو ته وایي چې تاسو څه وکړئ کلیک په دې باندې تاسو اوس کلیک کوئ په دې نمبر باندې. دلته تاسو ولیکئ کوم کیمپس په ګارډن کیمپس کې ایم ایس سی شروع کېږي. کوم ډپارټمنټ شروع کېږي. د ډپارټمنټ چې کوم دی زه فار ایگزامپل هارټیکلچر ته کوم. هارټیکلچر ته ما وکړو. دلته سلیکشن ایم ایس سی ان هارټیکلچر مې کوو. کیټګري دا زه اوپن میرر باندې کوم. بینک سلیپ دا تاسو وکړئ. د بینک سلیپ داسې کار وي چې دا به تاسو د بینک سلیپ دې ځای کې تصویر وباسئ هغه دلته اپلوډ کوئ په دې ځای کې او دې باندې به کلیک کوئ په دې باندې او دا به تاسو څه کوئ پروګرس به کوئ. څنګه دا پروګرس شو دا مخکې لاړ شي او ستاسو ایډمیشن به کنفرم شي. د خپل ځان عزت ښه ساتئ. خپرولو ورکړئ اجازه د دوی الله په امان.